خان اسلام آباد ته غوښتي او دا ریلي موږ صرف دې لپاره کوله تاسو اصل خبر یې خو ما وې دوباره مو خبر کړم چې په 4 تاریخ جمعې په ورځ 11 بجې به ټول ملګري خیرآباد کې راغونډېږو او خیرآباد باندې نما په یو ځای زه به درسره یم په جلوس کې به ځو باقي خلک چې کوم دی په موټروی به راځي نوښار صرف په جي ټي روډ به ځي او پته به مو لګي چې د نوښار څومره خلک راوځي ځکه د نوښار باندې د عمران خان ډېر لوی حق دی عمران خان نوښار ته ډېر لوی عزت ورکړی مو نو زه تاسو ته وایم چې 11 بجې ښه په ټایم به راځئ 2 بجې به ځان خبرې مه کوه 2 بجې به مونږ ټیکسلا ته ځان رسوو کوم ځای کې کرش مشینان دي هلته کې به ټینټونه لګېدلي هلته به کیمپ کوو ټول به هلته ایساریږو د عمران خان آرډر ته به انتظار کوو چې عمران خان ووایي چې دلته کښېنئ اسلام آباد بند دی نو موږ به هلته کښېنو او که عمران خان ووایي چې اسلام آباد ته ځو نو هغې مطابق به اسلام آباد ته ځو نو تاسو مهرباني به کوئ ګاډو بندوبست به کوئ چا سره موټر سایکل وي په موټر سایکلو راشئ که رکشه کې راځئ که پیاده راځئ دا د دې ملک جدوجهد دی دا د ازادۍ جدوجهد دی دې کې تاسو ځان خپله حصه واچوئ ځکه دا جنګ د تاسو د مستقبل دی د پاکستان د مستقبل دی د غلو نه ځان خلاصون دی ځکه دوی صرف ځان دپاره راغلي دي خپل کیسونه ختم کړل غلاګانې وکړلې عدالتونه ځان بري کو دا د دې ملک همدرد نه دي دې ملک کې ګراني راوسته بدماشي شروع کړې ده انشاءالله تعالی په 4 تاریخ باندې به د دې بدماشان نه ځان خلاصو تاسو تیار یئ راځئ به زه به ټول په خیرآباد کې به ټول ګورم او په ټیکسلا کې به هم ټول ګورم کله پورې چې زه واپس نیم راغلی ادریس واپس نه راغلی تاسو واده وکړئ چې یو سړی به واپس نه راځئ واده ده پټېږئ به نه موږ ټول عمر خدمت کوو د علاقې خدمت کوو نو تاسو د عزت خیال ساتو نن د موږ د عزت سوال دی دې دپاره به راوځئ نن د عمران خان د عزت سوال دی نن د پاکستان د مستقبل سوال دی نو خپل جنګ ته به راوځئ ایماندارۍ سره به راوځئ انشاءالله ما اوس هم وکتل هر یو باره مې نظر دی هسې نه پټ نه شئ ولی ما ته پته ده مونږ ته الله تعالی ډېر ښه ملګري راکړي دي پټېدو والا نه دي انشاءالله په فرینډ باندې به ژوند کوو چې زه په 3 کال عمر کې آلسو ګیس خوړلی شم د ټولو نه مخکې تللی شم زه به نه مخکې روان یم نو تاسو خو بیا که نه شي راتلی نو تاسو به مونږ یوازې پرېږدئ راځئ به راسره چې څه سخته یو کرنل به یې په یو ځای به یې تېرو خدای به ډېر خوشحال کړم زه اسد قیصر صاحب ته او ادریس صاحب ته یم چې دوی یو څو خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم خټک صاحب خبرې وکړې زه خو ستا شکریه ادا کوم او دا جنګ چې خټک صاحب څنګه ووایي دا دی صرف د پی ټي آی نه دی دا د هر پاکستاني دی کوم پاکستانی چې زړه لري پاکستان سره مینه ساتي دا جنګ د هغه دی هغه ته هم پکار دي د پارټۍ نه بالاتر چې راوځي او د دې غلو نه د دې کرپټو خلکو نه د خپل ملک آزاد کړي څنګه چې زموږ مشرانو 47 کې ملک آزاد کړی خو حقیقي ازادي نه وه میلاو او انشاءالله اوس د عمران خان په قیادت کې حقیقي ازادي به حاصلو ټول به ځو په 4 تاریخ که نه زه په ګڼ تعداد به ځو انشاءالله اسد قیصر صاحب ته خواست دی چې خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم خټک صاحب خو ستاسو لیډر دی دلته زموږ د خلق نماینده دی او زموږ صوبایي صدر دی زموږ چیف منسټر پاتې شوی دی بیا ډیفینس منسټر زموږ خو ورسره ډېره کلکه ورورولي ده ډېره کلکه ملګرتیا ده خو زه وایم چې ګوره دا د نوښار په خلکو ذمهواري ده چې عمران خان نوښار له ډېر غټ عزت ورکړی دی نوښار له چیف منسټري ورکړې وه ډیفینس منسټري ورکړې وه او چې صوبایي صدارت تاسو ته درکړی دی نو تاسو به د خپل لیډر سره کلک ولاړئ که به نه یې ولاړ ورسره ولاړ به یې ورسره که نه ځکه چې ټولنه غټه ونډه تاسو ته میلاو شوې ده
زمونږ او ستاسو مقابله انشاءالله دغه زمونږ علاقه ده دا ستاسو علاقه ده د صحابیو ښار به یو مثبت مقابله انشاءالله تعالی موږ یو خبره کوو عمران خان دې وخت کې د پښتنو د حقوقو خبره کړې ده د پښتنو خبره کړې ده ځکه که ډرون اټیک کېدل په پښتنو کېدل که اپریشن کېدل په پښتنو کېدې کور نه بې کوره کېدل نه پښتانه کېدل که روزګار تباه شو پښتنو تباه شو که در په در شو پښتانه شو واحد عمران خان داسې لیډر دی چې هغه دا وویل چې ایبسلوټلي داسې وویل چې په خپله خاوره خپل اختیار په خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار عمران خان دا وویل چې زه په خپله خاوره د چا ډکټیشن نه منم د چا حکم نه منم د چا خورې نه منم هغه څه به کوم چې څه زما د قوم مفاد کړي نو زه تاسو ته وایم چې وروره د ټول نه زیات ظلم پښتنو سره شوی دی عمران خان د امریکې په سترګو کې سترګې ورکړه دا یې وویل چې ایبسلوټلي ناټ نور جنګونو کې صدا نه جوړېدل غواړم نو تاسو به راوځئ انشاءالله که نه د ازادۍ دپاره د غلامۍ نه انکار د ازادۍ اظهار غلامي